عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتهائی قابل قدر ملمنو بسم الله الرحمن الرحيم تاسو چې आवाज راشي به موږ ته ورنګو کوي خامخا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوس आवाज راځي زنانو طرف ته کم زیات څه خبره یا مخکې تاسو ټیسټ کړو که आवाज ټیک وي جواب وکړئ او زنانم الحمدلله ډېر صحیح ده هغه الحمدلله ډېر تعداد وینو درود شریف وایي بیا اللهم صل علی اللهم عزتمند مشرانو ملمنو الحمدلله د الله تعالی موږ تاسو باندې احسان دی الله تعالی بیا موږ تاسو قرآن کریم ترجمه کو او الله دې ماته د بیانولو او موږ ټول ته د اوریدو او د پوهیدو او غنه ورسته د عمل کولو توفیق راکړي نن د زندگی اټولونه اهم او یا د دین یا د قرآن یا د سنت رسول صلی الله علیه وسلم ټولونه اهم موضوع ده چې غته ویل کیږي توحید د ډیره زیاته ضروری ده او ډیره زیاته اهم ده او ډیره زیاته ګرانه ده او ډیره زیاته اسانه هم ده خو که سړی په دې باندې پوهېدو کوشش وکړي اذان په یو لوغواړي موږ اکثر خلک داسې دي چې ویخ وی او ویخ چې ځان ود کې بیا نه پاسي ځکه چې حقیقت کې خو ویخ غوازي سترګې پټې کړي او که سړی ودوي نو هغه په معمولی आवाज باندې یا د وبوي په کترې باندې بیا را پاسي نو الله دې وکړي چې موږ تاسو په دې باندې پوه شو د آدم علی السلام نو واخله تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پورې ټول پیغمبرانو همدغه دعوت ورکړو چې لا اله الا الله ټول دعوت کیو لا اله الا الله چې الله سره بل څوک شریک نشته هغه یو دی بیا قرآن کریم چې تاسو وګورئ ټول قرآن کریم د الحمدلله رب العالمین نواخله تر ون ناس پورې د ټول د توحید خبره ده یعنی د قرآن کریم مرکزی مضمون د توحید ده وحدانیت الله یو ده د ټول مضمون د قرآن کریم یو ده نو د پیغمبرانو دعوت هم ده د قرآن کریم مضمون هم ده او جنت هم په امده ملاویږي جنت چې ملاویږي د په توحید باندې ملاویږي لا اله الا الله باندې بار بار تاسو به دا حدیث اوریدلی وي چې چا چې لا اله الا الله او ویلي د باندې جنت واجب دی به جنت تزي ها لارې کې مشکلات شته دنیا مشکلات د قبر مشکلات د قیامت مشکلات بیا د جهنم مشکلات کچري د ګناګاری خو بهر حال انجام بده د خامخه جنت وي ځکه چې د لا اله الا الله ویلي دي نو لا اله الا الله مطلب څه دی توحید الله یو دی شریک نه لري په دې باندې نن خبره کو ان شاء الله الله توفیق راکړي کوشش دا کوو چې د قرآن آیتونه او احادیث بیان شي خاص کر د قرآن کریم آیتونه ډېر وي نو هغه تاسو
لیکلم نه کوي پښتنیم نه کوي د دواړه کارونه نه کوي نو یو خو تاسو لکه آیتونه یا خبره لیکي ځان سره یا پښتنه کوي نو موږ به څه نه څه پوهیږو چې خبر ان شاء الله پوهیدل شته دي یا سوال تاسو نشي کولای بل ځل یو کوي ځان سره ولیکي یا په کاغذ باندې نو هغه کې دا خیر او برکت وي چې انسان پوي هم شي او په ځل کې خبره وړي ما زړه کې وړي ما خبره خامخا کوي نو ډیره ضروری موضوع ده ډیره اوږده موضوع ده ډیره ګرانه موضوع ده او ډیره اسانه هم ده اسانواله هم پکې ډیر زیات دي ګرانواله هم پکې ډیر زیات ځکه ټول قرآني کریم دی او د ټول قرآني کریم خلاصه ده او د قرآني کریم مرکزی مضمون دی یعنی که سړی په توحید پوي دی نو دې مطلب دی په قرآن باندې پوي دی او که سړی ټول قرآن زده کړی دی خو چې په توحید باندې نه دی پوي نو دې به نه پوي دا څه شی دی دا توحید په دې باندې خو ځان پویو او بیا به تاسو ته وایم چې خو ځان پوي کوي توجه ډیر وکړي او سوال مو کوي او ځانم پوي کوي زنانو ته هم دا درخواست بچیانو ته وغیرہ چې خامخ سوال کوي چې پوي نشي کپوي شي خبره ختمه ده باقي یو درس کې دا خبره مشکل نه ممکنه هی نه ده چې ختم شي په بهر چې دا خبره بوشي که بنیادی خبره پاتې شي نو بلدل به خبره او بلدل وکړو که تاسو ذهن په اخلاص شو نو یو درسم کافی ده الله دې وکړي چې داسي کني بلکې به خبره او بلکې به خبره او ان شاء الله چې رب کوي توحید څه ته وایي توحید وایي دا د واحد احد او یا یواله موږ چې پښتو کې ورته وایي واحد معنی یو احد معنی یکتا واحد معنی یو واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه د عربی غده قاعده ده یا د عربی یو دوا درې څنګه چې موږ وایو نو ایک نه شروع کیږي ایک تر عربی کې وایي واحد یو د احد احد ویل کیږي یکتا یوازې نو د یوازې د پر دوه نشي کېدای ځکه چې هغه د یوازې نو چې یوازې شو چې دوه شو یوازې توپ ختم شو کنه نو وجود ختميږي بیا خالص نو دی وجنه الله تعالی ذات واحد نه بلکې احد ده نو قران کریم کې الله فرمایي چې قل هو الله احد دې ته وایي چې الله یکتا ده یوازې ده یوازې ده نو دی یوالی ته وحدانیت یا توحید یا احد یا واحد ویل کی دا یوالی ته یعنی الله یو ده دته ویل کیږي توحید بس خبره خپل آسان ده تاسو مو وایي دا ډیره آسان خبره او دي ګرانواله څه ده ګرانواله به تاسو ته معلوم شي چې څه ده پکې او ان شاء الله بیا الله آسان هم کې الله نه توقع ساتي دا مونږ وایو چې شیطان شتا دغه چا انکار شتا هیڅ انکار کنه نو هم کرانګي ټول دنیا وایي بلکې شیطان هم وایي يهوديان عیسایان مشرکان دا ټول وایي چې الله هم شتا او الله یو هم ده ټول وایي چې یو ده يهوديان هم وایي چې یو ده عیسایان هم وایي چې یو ده هندوان هم وایي چې یو ده شیطان په خپل وایي چې یو ده بیا هم دي جهنم ته ځي او د مکه چې څومره قریشو اکا ابو جهل او اکا عتبہ او کربیا او وغیرہ ټول ویل چې الله یو ده هغه نه بعد هغه جهنم ته لاړل قران مو جهنم ته لاړل تبت یدا ابي لهب وتب هلاك شو د ابو لهب ځکه چې د رسول الله صلی الله مخالفت کړو نو بیا د څه شي دي چې دی منی چې الله یو ده دا بیا څه شي دي موږ څه خبره کوو بیا دې کې اوس تاسو توجه کوئ خو توجه سره بیا به تاسو ته وایم ځکه چې دا خبره ضروری ده الله یو ده دې کې شک شوبې چا مشته ده خو یو څنګه ده دا یو ده په اولوہیت کې یعنی دا الہ ده بل الہ نشتا الله الہ ده بل الہ نشتا الله رب ده بل رب نشتا الله د پاره صفاتونه دي بل چا د پاره صفاتونه نشتا الله په اولوہیت کې می आवाज ده پر ربوبیت کې می आवाज ده په صفاتونو کې می आवाज ده یو ده خو دغه الہ ده بل الہ نشتا دغه رب ده بل رب نشتا دې لپاره صفاتونه دي بل چا لپاره صفاتونه نشتا دا درې خبرې شوې دغه پورې خبره ان شاء الله اسانه ده الہ څه شي دي چې موږ وایو چې الہ یو ده بل الہ نشتا دې باندې چې موږ پوښیو نه یو هغه څنګه پوښیو نه الہ وایي د درې حروف لفظ ده الف لام ها الہ الہ یأله الہ یا الہ
دا ویل کیږي هغه ځای ته چې کم ځای کې پناه اغوستل شي، کم ځای کې چې پناه اغوستل شي، کم چې پناه درکولې شي. د غره سر ته هم الهوای، د چرګې د وزر لاندې حصے ته هم الهوای، د چرګې د وزر لاندې حصے ته هم الهوای. ولی ځکه چې چرګې بچی چې کله داسې ګرځي شاهین پې راشي نو چرګې داسې وزر ډډ کړي د مورې او د بچی ورلاندې شي، ځکه دا پناهګاه ده، دې کې بچی پناه اخلي. غره سر ته ولې وایي؟ ځکه چې سیلاب راشي، اکبرپورې کې سیلاب راغلی و، تاسو چېرته تللي وئ بیا اوچت ځای ته، اوچت ځای ته ځي که نه خلک، نو دا اوچت ځای ته اله وایي د سیلاب په وخت کې، هر وخت کې نه، د سیلاب په دې وخت کې، ځکه چې هغه پناهګاه ده، هغه کې پناه اغوستلی شي، هغه کې پناه اغوستلی شي. دا ټولې خبرې خلاصه دا ده، هر هغه څه، هر هغه ذات، هر هغه کس چې مشکل کې ورته आवाज کیږي، هر هغه کس چې مشکل کې ورته आवाज کیږي، یا مورې، یا پلارا، یا پیرا بابا، یا فلانیا، دیتا الہ وای. یا الله زه مشکل کې یم، ما کړ یا الله زما د مشکل آسان، دا الله د چاته چې ما आवाज وکړو دته الہ وای، دته الہ وای. یا را مدد شه، یا فلانیا را مدد شه. دغه یا چې چاته ویل کیږي دته الہ وای، چاته چې یا څوک چې تا ته پناه درکړي، څوک چې تا ته پناه درکولی شي، څوک چې تا د مشکل نه بچولی شي. لکه مثلا باران شو، ته په میدان کې ولاړې، نو څه شی به تا باران بچي؟ ظاهره خبره چت پکار دی لپاره، کاغه چتري ده او کاغه بل ده، کبل چت ده، هغه چت پکار دی. کاغه وخت تاسو را 1 کروڑ روپۍ دی خو ته نه بچي، باران نه دی شي خلاصوله. نو هغه وخت تا ته د 1 کروڑ روپۍ الہ نه ده، دا د اولوهیت کار نشي کولای. خو که چت ملاو شي نه د تا ته د باران نه د بچ کېدو لپاره د اولوهیت کار وکړو، دا ځکه ته بچ کړې. نو څوک چې تا بچ کوي، څوک چې تا بچ کوي، دلته لګرانواله دی په دا ټول ټکی کې، څوک چې تا بچ کوي هغه سره به دومره طاقت وي چې تا بچ کړي. څوک چې تا ورته आवाज کوي هغه سره به دا طاقت وي چې تا بچ کړي. کدا طاقت ور سره نه وي، نګله ته اوس مثلا مشکل کې راغلی او مشکل کې ته کمزوري سړی د څوک چغه وایي نه، زورور ته وایي. افلانی سره می تعلق دی، بادشاہ سره می تعلق دی، ایسی سره می تعلق دی، بل زورور ملک صاحب کا خان صاحب او کاکا وغیرہ دیتا، ځکه چې هغه زورور وي، هغه سره قوت وي. نو ته چې چاته یا وای هغه کوي، هغه سره چې طاقت نه وي هغه ته یا ویل کیږي نه سره، او امداد بل څه وکي، په خپل غریب مشکل کې پروت دی، اذان نشي خلاصوي، تا به څه خلاص کی. لکه سیلاب راغلو دواړه او بو اغستی دي، او ته دی بل ته وای غوي مزه خپل او بو اغستې، زه تاسو سره امداد وکم. امداد خو هغه چې درکېږي چې ته او بو نه وستلې شي. د دې پورې پوښوي تاسو منځ کې بزرن بار پښتنه ځکه کومه چې دا خبره ضروری ده، د ایمان خبره ده، او دغه خبره د جنت ته دتلو ده. کومه په دې پوښو عمل پیو کومه جنت یقیني ده، به یقیني ده ان شاء الله، ځکه چې الله وعده کړی تاسو به واورئ، تاسو به واورئ. کله چې چا سره دا طاقت وي چې هغه تا بچولی شي، هغه ته आवाज کوي، هغه را رسی، هغه تا باندې مهربان هم دی، هغه ستا आवाज اوري هم، هغه تا بچ کولی هم شي، هغه سره ستا تعلق هم دومره ډیر دی، دا ټول وسایل او ذرایع هغه سره شته. نو داسې سړي بیا خبره منل کېږي که نه منل کېږي؟ به خبره منل کېږي. نو د خبرې منون کې ته په عربی کې وایي معبود، او دا څوک چې خبره مني د ته وایي عابد. عابد وایي عاجز ته، خبره منون کې، اطاعت کوون کې، اطاعت کوون کې، خبره منون کې، تابعداري کوون کې، د ته وایي عابد. د چا چې خبره منل کېږي هغه ته څه وایي؟ معبود. چا چې خبره منل کېږي هغه ته څه وایي؟ معبود. څوک چې خبره مانی د ته څه وایي؟ د ته عابد وایي. دا ډېر ضروري خبرې دي چې تاسو ته ان شاء الله به تاسو پوهیږئ په دې باندې. اوس چې د چا خبره منل کېږي هغه ته چې معبود وایي، زمونږ تاسو په حیثیت مسلمانانو
معبود څوک دی؟ الله. د سودی یو دی، یو خو موږ مخکې نه ملل خدا یو موږ معبود منو که د بل چا خبره منو موږ دلته موږ جواب نه شو ورکولی. ځکه چې موږ کله چغه وهو چې امریکې راشه خلاص مې کړ، کله چغه وهو چې فلانی بابا صاحب راشه خلاص مې کړ، کله چغه وهو فلانی پیر صاحب راشه خلاص مې کړ، کله چغه وهو چې پیسې نشته نشم خلاصېدلی پیسو نه جوړ کړو دا شی، کله بل چاته کله بل چاته کله بل چاته. نو دې مطلب دا دی چې الله خو موږ یو ومنو خو د الله الوهیت کې موږ خلق شریک کړل، تابعداري موږ د بل چا هم وکړله. ځکه چې ته خو عابد یې او معبود خو یو دی. مونږ خو هلته وویل چې الله یو دی، نو الله خو یو دی خو الله معبود یو دی. الله معبود یو دی چې داغه اطاعت کیږي، داغه خبره منل کیږي، هغه ته چغ وهل کیږي، هغه ته یا ویل کیږي، هغه را بلل کیږي. نو آیا په دغه شیانو کې مونږ الله یوازې ګڼو که نور سره شریکو؟ تاسو نه پوښتنه کوم، یوازې ګڼو کنه ګڼو؟ موږ چې جماعتونو کې دلته لیکلي یا الله دلته څه لیکلي ان شاء الله دا څنګه توحید شو؟ موږ الله یو نه دی منلی، موږ دلته بل څه کوم سره شریک کړو. نو دا موږ الله په راغوښتنو کې او مشکلاتو کې یا لویه ځوانه را مدد شه، یا پیره بابا را ورسه، یا خون بانجو بجا بابا ما صدا امداد وکړه، یا قبر ته ورشي یا دلته نه وای یا بل ځای نه وای. نو دا مونږه په هغه یاد کې چې مونږ الله بچکی او پناهګاه ده، دا پناهګاه کې مونږ الله سره بل کس شریک کړو، دته وایي شرک. په څه کې؟ په الوهیت کې. الہ څه ته وایي؟ بچکونکي ته، معبود ته، مشکل کشا ته، حاجت روا ته. نو مونږ حاجت روا الله سره بلم شریک دته وایي شرک. تاسو صحیح خبرې مې پوښتې تاسو دا یو. دویم دی ربوبیت چې الله خو یو دی خو آیا دا رب یو دی که الله خپل په ذات کې یو دی؟ دا رب هم یو دی. اوس رب څه ته وایي؟ ښه توجه وکړئ. خالق چې خالقیت کړی دی، پیدایش کړی دی یو. دویم ملوکیت اختیار هغه سره دی، هغه وغواړي موږ مړ کوی شي که نه، هغه وغواړي موږ بچ کوی شي که نه، هغه وغواړي باران کوي وغیره وغیره. دریم ډېره ضروري خبره ده، تدبیر کوي د هر شي، د هر شي تدبیر الله کوي. شپه د چا راوستې ده؟ سحر به څوک کوي؟ مالټه مونږ ته چا راکړې ده؟ خوند پکې چا اچولی دی؟ دا مالټه دومره ولې نه ده؟ الله نه وخوښه. مالټه یې دومره پیدا کړې ده، هندواڼه یې دومره پیدا کړې ده، اسمانونه چلی، میاش چلی، نورسترګه چلی وغیره. د دنیا کې چې څه کېږي دا کار، چې هر څه کېږي دا الله کوي، چې هر څه کېږي دا الله کوي. دا اوبه چې چلیږي په دې نهرونو کې یا په دې بره نه، که دا لږې زیاتې شي بیا څه کېږي؟ سیلاب راځي. که لږې کمې شي بیا څه کېږي؟ قحط راځي. دا څوک دی چې دا نظام داسې چلی؟ مور په خېټه کې بالکل ژوندی کس هلته پیدا وي، هغه ته هلته خوراک څوک ورکوي؟ الله. بهر یې څوک راوباسي؟ الله. بیا په سینې کې ورته پی څوک پیدا کوي؟ الله. غاښونه څوک ورکوي؟ الله. داسې دا ټول تدبیرونه، تخلیق، تملیک او تدبیر، پیدا کول، اختیار او د ټولې معاملې د ټولې دنیا هر یو کار کول، دا څوک کوي؟ الله کوي. نو چې دا الله کوي، دا کارونو کوونکي ته څه وایي؟ رب. رب دته وایي رب. نو اوس چې دا صرف الله کوي، نو آیا د الله نه علاوه مونږ الله سره بل څوک شریکو؟ ته جواب نه شو ورکوئ. اوس تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو کور کې ګاډي شته یا رکشې مکشې چا کور کې؟ ها تاسو هغه کور رکشې کې مخکې زړه څپلۍ ځوړنده کړې ده که نه؟ ولې ځوړنده کړې ده؟ عایشه وسې چې بچ مکي. نو دلته خو مونږ وویلې چې الله بچ کوي، اولته مونږ وویل چې څپلۍ مې بچ کوي. څپلۍ مونږ ځوړند کړې ده دپاره چې بچ کړي. تورې کپړې مونږ ځوړندوو که نه؟ ولې؟
نظر نشي. نو نظر نه بچ کوونکې څوک شو؟ توره کپڑا. او دلته موږ څه ویلې چې الله کوي دا ویلې چې الله کوي خو منوي نه دغه چې موږ ویلې چې دلته الله داسې نور شل زر مثالونه درکولای چې موږ کور کې دغه خلاف کوو دا شو دویم. یو شو الوهیت، یو شو ربوبیت، یو دریم شی دی چې هغه ته وایي اسماء، نمونه، صفتونه د الله. ټول صفتونه الله د پاره دي. ټول صفتونه الله د پاره دي. مثلا پیدا کول څوک کوي؟ بارونه څوک ورای؟ وخا مریضان څوک کوي؟ بیا موږ قبرونو ته ولې ځو؟ پرې جواب نشته. بچی څوک پیدا کوي؟ بیا موږ ور زیارتونو ته ولې ځو چې ما بچی نشته؟ لیونی څوک جوړای؟ الله. هغه سلام دی، هغه جوړول کوي. موږ به د نور خلقو ته هغه ته ولې ورځو؟ ځکه چې موږ هغه یو منونه. اوس به توای صفاتونه خلقو کېم دي. لکه مثلا دا یو سړی د خپلې دی، د خپلې تو صفت ته کنه. نو موږ ولې چې الله د پاره دي؟ نو جواب دا دی چې دا صفت چا ور کړی دی؟ څومره وخت وې دا؟ دا به مرشي ختم بشي صفت. د الله صفت نه ختمي. ورکوونکې ماغه ده او د ختميږي د الله نه ختميږي. هم دا غرنګي حال یو شی. دا درې کې مونږ الله سره چې شریک جوړ کو نو هغه مونږ غته وای شرک. لکه مثلا بهر یو سړی ولاړ دی. مونږ پښتنه کوو سړی ولاړ دی او ولاړ دی. څو کسان دي؟ یوازې دی. سړی ولاړ دی یوازې دی. دا یوازې توپ د سړی د صفت ته چې یوازې دی. کله سره دویم کس ودرېږي نو سړی کومه منلې دی خو د یوازې توپ بیا ختم شي. دته وای شریک د موږ دې کې شریک کو. دام خلاصي او دام خلاصي. الله ته وای چې یا الله را مدد شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم وای چې یا رسول الله را مدد شه. نو الله سره موږ څه وکړل؟ شریک جوړ کو. الله سره موږ شریک جوړ کو. او الله فرمایي په سوره کهف کې چې ولا تدعوا مع الله احد وای یکتا ته هیڅ څوک په الله سره نه راغواړي. دلیل ویلي چې صرف بوتان باندې راغواړي، سړی باندې راغواړي، خځه باندې نه، هیڅ څوک په الله سره بل چاته به आवाज نه کوي. نو چې आवाज کې دی ویلي چې یا الله او یا فلانه خبره ختم شو. دا دې پورې ان شاء الله تاسو پوښي. اوس هم دغه خبره درته د الله په الفاظو کې کوم. ان شاء الله اوس تاسو مخ کې پوښي آیتونه ډیر زیات دي. شاید په دې وخت کې پوره نشي چې څومره کې دلغه بوای. الہ دا الہ و څوک وي؟ دا بدایي سورہ نمل کې الله فرمایي آیت نمبر 62 63 64 کې اما یجیب المضطر آیا هغه څوک ته الله پوښتنه کوي چې هغه جواب ورکړي پریشان حالت یې سره پریشان یو اغستو هغه جواب ورکړي اذا دعاه کله چې هغه نه دعا وشي ويكشف السوء ولركي تکلیف ويجعلكم خلفاء الارض او تاسو خلیفګان جوړ کړی یو پس بل تا پلارونه کو نور واستي ته بزوي دا کارونه چې کوي نو دا کارونه چې کوي اوس تاسو نه الله پښتنه کوي ا الہ مع الله سره بل څه چې دا کوي دا الله پښتنه کوي سورہ نمل آیت نمبر 62 شلمې سپاره کې ده دا تاسو کله لیکل تور کوم قتل قرآنی کریم کې نو دا د ډاکټر نثار خبرې نه دي او نه د وابیانو خبرې دا د قرآن خبرې دي نو تاسو له قرآن راغولای ته کتلی چې الله څه وایي ا الہ مع الله آیا دی الله سره مع من څنګه بل څوک شته چې ادا کار کوي یا کولای شي تاسو رښتیا وایي بل څوک شته نو تاسو وایي چې بابا څه شته کنه یا څوک چې وایي کنه وایي او دلته الله پښتنه کوي چې شته کته وایي چې او بس دویم دی جوړ کړو تا دا صرف او چې وایي تا دلته دویم جوړ کړو ځکه چې دیخو الله نو تا وایي چې بابا سه مو مخلص ولې نو دا ته الله سره شریک کو او کو دی ویلي چې نه نو موږ ته توحید وایي یو الله یوازې الله دې دا قلیلا ما تذکرون ډیر لګي چې تاسو نصیحت قبلې الله فرمایي
ډېر لګي تاسو چې نصیحت قبلوي. دا آیت نمبر 62 ته 62. اوس آیت نمبر 63 کې الله فرمایي اما يهديكم في ظلمات البر، آیا هغه څوک دی چې تاسو ته لار خي په تیارو کې د وچې والبحر او د دریاب کې، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، او څوک ته چې را لګي هواګانې مخکې د باران نه. اله مع الله، آیا الله سره بل اله شته؟ چې قران کریم راوړل قرآن راوړل د دې اله مع الله، آیا الله سره بل څوک شته چې دا کار کولای شي؟ تاسو جواب راکوئ شته؟ نو خلک وایي چې و مې بیړۍ راستلی وکړه. که وایي چې آب راوستلی وه نو دې مطلب ته الله سره بل شریک و، او که وایي چې نه یې راوستلی نو پر پورې کې خو دې څوک نه پرېږدي. نو شرک څه ته وایي؟ الله پوښتنه کوي باقاعده چې دا زه چې تا تیارو کې بچ کومه، دریاب کې دې بچ کومه او راوباسمه دې، او دا باران نه مخکې د سیلګانې او د هواګانې د زیرې دپاره را لېږمه، دا د الله نه علاوه بل څوک شته داسې؟ یعنې بل اله شته چې دا کار کولی شي؟ نو ته خو الحمدلله موحد یې، ته خو وایي چې نه، خو کابل ته وایي هغه خو چې ومه بیړۍ راوستې وه او شیخ عبدالقادر جیلاني دا کار کړی و، وایي که نه وایي؟ نو شرک نو څه ته وایي؟ هغه وایي او الله وایي شته، پوښتنه کوي، بلکل تا نه پوښتنه کوي. اله دروازه د ښکارا دوی ته ونیسه، آیا شته داسې څوک؟ دا د شلمې سپارې سورې نمل 63 نمبر آیات ته ده، 53 نمبر. بیا الله فرمایي تعالی الله عما یشرکون، تعالی الله ډیر اوچت الله د هغه نه چې دی شرک کوي. الله د دې نه ډیر اوچت دی او دی وایي فلانه کوي ورسره، کله وایي فلانه بچ کوي، کله وایي فلانه بچ کوي، او الله وایي هغه نه ډیر اوچت دی. الله مخکې بیا پوښتنه کوي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، هیڅوک نه پوهیږي په ځمکې او په اسمانونو کې د غیبونه الا الله سوا د الله نه. وما يشعرون ايان يبعثون، لفظي معنا ولا وما او نا يشعرون پوهیږي دوی، وما يشعرون او نه پوهیږي. شعور ډېر لږ پوهی ته ویل کېږي، شعور وخت ته ویل کېږي، ان دې وخت برابر هم نه پوهیږي. ايان يبعثون، چې کله به راپاڅولی شي. ډېره خوندوره معنا ده. یعنې اته چې چا نه وایي چې ما بیړۍ بچ کړې وه، زه یې بچ کړی وم، یا فلاني را مدد شه او یا ورځې او یا وغیره وغیره، الله وایي هغه ته خو دا هم پته نشته چې پاسي به کله، هغه دې نه هم نه دی خبر. او ته وایي چې هغه ما نه هم خبر دی، امام بچ کوي، امام راوباسي، امام خلاصوي. دا شو اله. دا یو آیاتي کافي آیاتونه دې باره کې ډېر دي. اوس تاسو رب واورئ چې دا ما چې رب معنا تاسو ته وکړه هغه څوک دی، هغه باره کې تاسو واورئ. الله تعالی فرمایي قل دې ته ووایه من يرزقكم من السماء والارض، څوک دی چې هغه رزق درکوي تاسو ته د اسمانونو نه، د اسمان نه او د ځمکې نه. امن یملک السمع والابصار، آیا څوک شته د غوږونو د اورېدو او یا د سترګو. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، څوک ته چې تدبیر کوي د کارونو، څوک دی؟ الله. هم ته پته د کدوونه نه دی لازم دی یقین څوک کوي؟ الله. او دی وایي چې ما وایا کله شپې به دې ویری، نو تدبیر خو الله کوي. ټولو کارونو تدبیر الله کوي. د کائناتو کې چې دا څه دي که نه، وکل فی فلک یسبحون، دا ټول پکې داسې په مدار کې خپل چکر لګوي. دا چې معمولی اونچ نیچ راشي، دا ټول دنیا به ورانه شي، زلزله به وشي، ختم بشي، او دا ټول الله نیولي دي، ټول الله نیولي دي. تاسو نه ساده ما پوښتنه کوو، ساده الفاظو کې درس کوو چې تاسو ښه به پوه هم شئ او تاسو ډېر زیات هغه کې هم نه راځئ، ټینشن کې هم نه راځئ. روډ چې بند شي، پېښور ته خو تاسو ټول ځئ که نه، چې کله روډ بند شي څومره ګاډي به تقریبا یو چوک یا د اوس نوی روډ جوړیږي چې روډ بند شي، اندازه تاسو سره څومره ګاډي به وي چې کله روډ بند شي، داسې اندازه یې ووایئ تقریبا څومره به وي؟ 500 شپږو سوو کسانو کې، یعنې 600 ګاډو کې څو ډریوران دي؟ 600 ډریوران. د 600 کسان ټول چې بیدار نه وي، یو کس به داسې وده شو، نو څه به کېږي؟ اکسیډنټ به کېږي.
شپږ سوه ګاډي دي نو شپږ سوه کسان هغه نیولي دي، شپږ سوه کسان دوی د ګاډي نیولي دي او بیدار دي او ویښ دي، غوږ سترګې پوزه هر څه بیدار دي. ځکه چې که لږ وده شي یا لږ بېغمه شو نو دا جنګېږي. او د کائناتو کې لکونه عربونه 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 د عربونه د ستوري ځمکه اسمان چاند تارې دا ټول لګیا دي چکر لګي، دا ټول چکر لګي، دا ټول لګیا دي روان دي دا ټول. او یو الله ساتي، یو الله ساتي. مونږ یو ګاډی هغه د پاره یو ډرایور یو مستری او وغیرہ وغیرہ شل کسانو ضرورت دی یو ګاډي د پاره. او دا ټول کائناتو کې دا څه چي دي، دا څه چي دي د ستا په جسم کې دنه د ګردې چې چلیږي، د معده چې چلیږي، د زړه چې چلیږي، دا سترګې ستا د زړه هغه اراده، حتی چې الله فرمایي د ونې نه یو پاڼې داسې نه راغورځي چې زما په علم کې نه وي. دا څوک کوي؟ الله. د ته وایي تدبیر. او دې ټول ته ضرورت څوک پوره کوي؟ الله. کوئی کنده شل غزه لاندې به چنجې راوځي هغه ته الله رزق ورکوي. کانه به مات کې چنجې و پکې الله به رزق ورکوي. مور په خېټه کې دنه الله رزق ورکوي. اگئی چې 100% بند ده هغه کې دنه بچي الله تعالی رزق ورکوي. الله تعالی رزق ورکوي. میګی ته الله تعالی رزق ورکوي. دا تاسو کله په ټي وي کې د زناورو چینل وګورئ، زره دې کې په زرګون نه یو په لکونو زناور وي، الله ټول تعالی رزق ورکوي. اډول الله تعالی رزق ورکوي. ایو برنه چې د سړی راغلو اچانک بازار ته د خلک ولید ډېر زیات وای په وای د دومره خلک د روټۍ شرط خوري. دا هر یو سړی تعالی رزق ورکوي، دا هر جناور تعالی رزق ورکوي. تاسو په دې علاقو کې د جابو علاقو کې سحر چې کله تاسو وګورئ په زرګونو یا په لکونو د کارغان بل طرف نه رواني، دا ټول وګیلاړ شي مخام ماړه راځي، الله دې رزق ورکوي. نو دا الله نه علاوه بل څه کولای شي؟ دغه رزق رسان الله دی. بیا الله تعالی فرمایي نو ومن څوک چې دا کار کوي فسيقولون الله، نظر د چې دی بو وایي چې الله، فقل افلا تتقون، بیا ورته وایا چې الله کوي نو یری کوي نه، ولې نه یری کوي الله، ولې ګنا نه ځان نه بچ کوي. دا مونږ ته وایي دې دا څه چې تاسو ته وایم کنه دا څه نه چې کنه زه وایم او تاسو ته وایم، نه دا ماته خطاب دی او تاسو ته خطاب دی د الله تعالی طرف نه. ولې تاسو نه یریږئ چې ارزه الله کوي، خپويږئ او منئ هم او کنه منئ بیا خو تاسو د توحید نه وته بیا خو مشرک شوي. خو که منئ نو بیا ولې؟ فذلکم الله ربکم الحق، دغه تاسو رب دې رښتیا او رب دې ذکر رب دې رښتیا او رب دې چې هغه رزق ورکوي، تدبیر کوي او خوراک ورکوي او مالک ته او خالق ته. فماذا بعد الحق الا الضلال، بس پاتې شو ورسته د حق نه مگر گمراهي. فانا تصرفون، کوم طرف ته اړولي روان یې؟ تاسو بل څه نه به ولي روزي غواړئ؟ کاروبار دې نه چلیږي نو فلاني ته لاړ شه، کاروبار نه چلیږي نو تعویذونه زوړند کاو، سپلای زوړند کاو، دا شی زوړند کاو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل غنخ کده دا زوړند کا او دلته د تعویذ واچو او دلته دا واچو او دلته الله وچی ز په او موږ مانو چې الله کوي. نو چې الله کوي به تاسو څه کوي؟ نو پته ولګی دا چل شتا. بیا الله فرمایي كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون، دا خبره ثابته شو چې دی ایمان نه دروړي. نو ایمان خو راوړی دی چې الله شته، خدا ایمان خو شیطان هم راوړی دی چې الله شته، خو دا ربوبیت نه مني. دلته دې بل چاته وایي چې ما بچکا، دلته دې بل شی په مری کیا چې ما بدا بچکی، دلته دا بل چاته ځي چې ما خلاص کا. کله منلی کوي دي ولې شیطان نه منل چې الله شته، خدای نه مني. بیا الله تعالی فرمایي قل دی ته وایا مونږ تاسو نه له پښتنه کې تاسو رښتیا جواب راکړئ. هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم يعيد، تاسو چې الله سره کم شریکان جوړ کړی دي، پیر بابا او خون بنجو بابا او سمدستی بابا او فلانه بابا او فلانه بابا من یبدأ الخلق ثم يعيده، شاده پیدا کړی دی او دا دوباره څوک پیدا وکړي؟ دا ته چې ورنه مدد غواړي دا کار کولای شي؟ الله کوي کنه، نو الله بیا ولې دی نه غواړي؟ بیا ولې دی نه غواړي؟ بیا الله فرمایي
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله دې چې هغه پیدایشم کوي او بیا واپس بیا پیدا کوي. نو فأنا توفقون، کوم طرف ته اړولي روان دي تاسو؟ افقل تلو ته ویل کېږي یا د دروغ خبرې ته ویل کېږي، بیا کوم طرف تاسو روان یې؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا تاسو د شریکانو نه داسې څوک شته چې هغه حق وښیي چاته؟ قل الله یهدی للحق، الله دې چې لاره ښیي د حق. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا هغه ډېر حقدار دی چې حق ښیي د عبادت کولو د تابعداري کولو، او که هغه دی چې هغه حق نه ښایي؟ یعنی الله حقدار دی چې خبرې ومنئ، او که د تاسو چې کوم جوړ کړي دا حقدار دی چې خبرې ومنئ. نو فما لکم کیف تحکمون، څه شوی دا؟ ولې داسې خبرې کوئ تاسو ولې داسې کوئ؟ اوس دریم شی واورئ، اسماء او صفات. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله د پاره ښایسته نومونه دي، هغه راوغواړئ. الله د پاره ښایسته نومونه دي، هغه راوغواړئ. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، یو خلک پرېږدي چې هغه د الله په نومونو کې هغه ګډوډۍ جوړوي، هغه خلک پرېږدي. سيجزون ما كانوا يعملون، زرد چې دې ته په بدل ورکړل شي کوم عمل چې دی کوي. د الله نومونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله 99 نومونه دي، چا چې زده کړل جنت ته ځي. څه مطلب دی؟ چا چې دا او پیژندو الله. اوس تاسو نه پوښتنه کوم، اوس پوهیږئ الله نوم دی وهاب، دی که نه دی؟ نو اوس موږ غواړو موږ به وایو چې یا وهابو، ای ته الله ورکوونکی، هب لنا، یا پښتو کې وایي راکې ماته. ټیک دی که نه؟ دغسې موږ اوس دا یا موږ وایو د الله نوم دی وهاب، او موږ وایو چې یا پیره بابا راکې، یا زوی راکې، یا مال راکې، یا کاروبار مې نه چلېږي، یا واده راکې وغیره، یا فلاني ځای ته لاړ شي نو بیا دا کېږي، داسې کېږي. نو موږ وهاب الله ته وویلې که هغه ته مې وویلې؟ نو دلته موږ وایو چې ښایسته نومونه د الله دپاره دي. همدغه رنګې الله خالق دی، او موږ هغه ته وایو چې رایې چې را پیدا یې کړي. الله واده ورکوونکی دی، موږ هغه ته وایو چې رایې کړي. الله کاروبار چلوونکی دی، موږ هغه ته وایو چې رایې کړي. هر څوک چې دی، هر څوک چې دی، که بت دی او که پیر دی او که ژوندی دی او که مړ دی وغیره وغیره. اصل کې الله ته د نورو شیونو نه راتاویي، تا د سر قیمتي دی، الله د بل چا ته ښکته کوي نه. خو مونږ خپله وي چې خپل سر قیمت مو غورځولی دی، او هر ځای کې مو هر چا ته ټیټ کړی دی. بهرحال دې مقابلې کې اوس تاسو شرک وګورئ. د توحید په معنی خو تاسو لږ لږ پوه شئ، لږ به پوه شوي یئ چې څومره تاسو وایي دا وروسته نور واضح کېږي، الله دې توفیق راکړي. د وخت کمی. شرک هم درې قسمه دی. شریک جوړول الله سره، هغه کې هم شریک جوړېږي، خو شرک موږ بیل جوړو نه، هغه بیا بیل تقسیم کېږي. ذات، صفات، عبادات. ذات مطلب الله سره په ذات کې شریک دی، د پلانې زوی دی نعوذ بالله، یا د چا ورور دی، یا د چا تره یا ماما وغیره وغیره. لکه عیسایان وایي چې د عیسی علیه السلام پلار دی نعوذ بالله. همدغه رنګ یهودیان وایي چې د عزیر علیه السلام پلار دی. مشرکینو به ویلي چې د فرشتو پلار دی وغیره. بهرحال نو دا په ذات کې شرک شو الله سره. صفاتو کې صفاتونه د الله، عبادات کې خبره منلو کې د الله، خبره منلو کې چې الله سره بل څه خبره وماني، هغه د پاره خبره وکړي ته چې الله سره په دې درې شیانو کې شرک کول. دینه مخکې چې تاسو په شرک باندې پوي کوي یا تاسو پوي شئ، اول دا شی له ګوپیژنئ چې دا څنګه شی دی، دا شرک. خو توجه کوي منځ کې لکه خبره ګران شي، به تاسو لږ مړاوي شئ، مړاوي کېږئ، ما توجه کوئ، سوال کوئ، بیدار اوسئ چې خو تاسو پوي شئ. سورہ نساء آیت نمبر 48 کې الله فرمایي، نساء 48 نمبر آیت کې تاسو به وګورئ خامخا، ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر ان یشرک به، نه معاف کوي څوک چې شرک کوي هغه سره. شرک الله نه معاف کوي، شرک الله نه معاف کوي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او بخنه کوي چاته چې وغړي دین علاوه. ومن يشرك بالله، او چا چې شرک جوړ کو الله سره، ماذا تبیل بلو خدل، چا چې الله سره شرک جوړ کو فقد افترى اثما عظیما، د جوړ کړل ګناه ډېر لویا، غټه ګناه یې وکړه. الله فرمایي مخکې واوري د امدې نساء 116. دا خبره خو تاسو واورئ چې الله نه بخښي شرک، منی خو کنه الحمدلله. تاسو دا ریکارډینګ بیا واورئ، بیا ځکه چې قرآن او حدیث سره خبره ده. الحمدلله الحمدلله.
116 سورہ نساء ان الله لا يغفر ان يشرك به نکي بخنا الله تعالی چې شریک جوړ شي الله سره ويغفر ما دون ذلك او بخنه کوي دین علاوه لمن يشاء چاته چې خوغشي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چا چې شرک کو دا گمراه شو په گمراهي ډېر لري سره د لار خطا کو ډېر لري لاړو غلط شو دا غلط شو دا الله سره شرک جوړ دا غلط شو دویم آیات دریم آیات تاسو اورئ سوره مائده آیت نمبر 72 هغه ځکه الله داسې فرمایي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا چې شرک کو الله سره فقط بتاکید سره حرم الله حرام کړی دی الله تعالی عليه الجنه په باندې جنت یعنی څومره واضح آیات ده چا چې شرک کو جنت په حرام ده سوره مائده شپږمه سپاره ده دا تقریبا ومه سپاره کې راځي 72 نمبر آیت ته ده د سوره مائده 2 نمبر چا چې شرک کو جنت په حرام ده جنت په حرام ده نو جنت په حرام دی بیا چرته زی ومأواه النار او زید د اور دی وما للظالمین من انصار او نبی داسې ظالمانو ته څوک مدد ورکوونکې څوک مدد مو څه نشي کوی جنت به حرام ده نو لاړو غرش تباش چې شرک وکړو سوره بینه آیت نمبر 6 کې الله تعالی فرمایي لم یکن الذین چې کوم سورته ته هغه کې الله فرمایي ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها يهود نصارى بهم بجهنم کیوي او چا چې شرک کو دا بهم بجهنم کیوي اولئک هم شر البریه دا ډېر بد خلق دي هم دا ډېر بد خلق دي سوره توبه 17 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي دا ډېر خطرناک آیتونه دي دا شرک نه تاسو یې راوم چې الله د بارے کې څه وایي دا اسمه بد نه وایي دا شرک مکوي شرک مکوي یا کومه بدی شنو څه بل څه خبره نه کومه څه تربرونوي سره نه ده نه مور سره بل څه جګړه شته نه بل څه جګړه شته بلکې موږ ورونه دي موږ ورته خپوي ډېر زیات دي مکوي یا ظالمانو چرته روان یې ده او تاسو ته دا وایي تاسو مکوي ظالمان ولې داسې کوي ولې په خپل ځان باندې په خپل جنت حرام وایي ولې په خپل ځان باندې په خپل جهنم حلال وایي سوره توبه آیت نمبر 17 ولسم کې الله فرمایي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ندی مناسب مشرکان ته چې تعمیر دي کوي د جمعتونو شاهدین علی انفسهم بالکفر دا په خپل ځان باندې گواهی د کفر کولو دغه اوس مخکې وایي اولئک حبطت اعمالهم دغه خلک دي چې عملونه برباد دي دا به منځ کوي برباد دا به حج کوي برباد دا به زکات ور کوي برباد دا به جمعات جوړي برباد دا به صدقه کوي برباد زکات چې د پپایو کې یا په صفا اوبو کې چټل امتیاز یا چولې دي چې هغه ته شرک وایي سوره توبه آیت نمبر 17 حبطت اعمالهم د خوشالي موږ عملونه کړی حجونه کوم صدقې کوم جمعاتونه جوړوم فلانه کوم الله وای دا نه پکاريږي د زکه د ور سره شرک کړی دی وفي النار هم خالدون همیشه په دې اور کې وي دا څنګه د چي وخت پورې همیشه په اور کې بل ځکه الله فرمایي په دې سوره توبه آیت نمبر 28 کې 28 کې یا ایها الذين امنوا یا مؤمنانو انما المشركون نجس مشرک نجستی گنددی مشرک گنددی یا مؤمنانو مشرک گنددی اوس چې موږ وایو ګنددي دی وایي موږ ته کنځلې کوي نو وایي موږ دا شرک لري کته موږ ورور نه موږ په دې سر کې نه دلته خو شرک مکوا الله وایي دا ګنددي څوک چې شرک کوي او تاسو ته یو حیرانی خبر وکما کم ځای کې چې شرک کیږي غځي بم ګندای هغه خو په دې ځای مشه دا خبره کومه به د بیډه مافي د هغه د سپیو ګوري سپی بم ګندای هغه بم پمني ابدرنګ دغه ټولو زیارتونو دلار چې کوم جوړنا سي کوم سخای کم بوونه تیزی لام بینا ویخته ستر سپلای دا سي ګند څه چلے وې دا رسیدلې هلکه کم دي تر رسیدلې دا په دلی سي کم دي تر رسیدلې دا بګند دا د شیطان کور دی اصل کې او الله فرمایي دا نجستی د دې عمل د دې ارشیدا ګند دي او بیا الله فرمایي
فلا يقرب المسجد الحرام ما په ندی نږدې کیږي دا جمعات مسجد حرام ته بعد عامهم هذا ذکر نورستو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پابندی ولګول چې مشرک بند راځي. سوره لقمان آیت نمبر 13 کې الله فرمایي د لقمان نصیحت الله نقل کړی دی. الله فرمایي چې لقمان خپل بچی ته نصیحت کو ورته ویلي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یا بچی الله سره شرک مکوا ان الشرك لظلم عظیم شرک دی لوی ظلم دی شرک دی لوی ظلم دی بس ته ګوره ایتونه ډیر دي ظلم دی گندگی دا جنت کی حرام دی جهنم کی بوي اور کی بوي او تاسو ته درې ځایونه خو د اله رب او صفاتونه د الله په دې کې شرک جوړول په دې کې ضرورت یا وایو الله توایا بل چاته ما وایا بچکی بدی اغا خلاصی بدی اغا خالق دی اومغه دی مالک دی اومغه دی تدبیر اومغه کوي او دا په دې ټولو کارونو کې یوازې دی دا په دې ټولو کارونو کې تنها دی احد دی. اوس تاسو ډیر خوندور یو څو آیتونه واورئ ځکه چې شرک ته پاره موږ په توحید وایو کنه الحمدلله ټول مسلمانان او بیا موږ وایو چې الله واحد دی نو د الله پیژندګلنه ډیره ضروری ده چې موږ پیژنو کنه چې الله څوک دی دا څنګه د الله تعارف ضروری دی ځکه چې موږ وایو دا کبر ولا اوري دا زورور دی او دا مدد کولای شي یا دا لیوانو بابا دی دا د زیړی بابا دی او دا د مشومان بابا دی او دا د خزي ورکولو بابا دی او دا د مریضانو بابا دی فلانه 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 لکه الله پیژنو چې الله څه شی دی الله څنګه دی هغه تاسو واورئ قل دیتا وایا هو الله احد الله یکتا دی هغه یکتا دی په دې ټولو شیونو کې الله صمد هغه بنیاز هم دی پروايم چې دغه هم سرم څوک نشته هغه سره برابر څوک نشته لم یلد ولم یولد نه چانه پیدا ودین الله نه څوک پیدا ودی ولم یکن له کفوا احد الله سره هیڅ څوک برابر نشته. یو دا آسان وته آیت ما دا آسان آیتونه جمع کړی مخکې واورئ آیت الکرسی چې تاسو قصده ده الله لا اله الا هو الحي القيوم الله غزاد ته چې هغه الحي ژوند دی القيوم ساتون کې د هر یو شی دی صرف ژوند نه دی خپل هر شی ساتلې دی خپلم ژوند دی او هر شی ساتلی هم دی دا یو ونه نه ده ونه دا بوټي د بار چې دا ونی د دې یو پانی راوالی کنه د پانی کې سینری نری لګونه دي تاسو وګورئ چې نری نری لګونه دي دا هوا راخلي هایدروجن وغیرہ د کومه چې سونه دي کاربن وغیرہ دا راخلي دا د خپلو کې تقسیمي دا یو پانا زی یو ځای کې دا سټور کیږي شکل د میوه وخراشي تاسو کې څوک تعلیم یافته بعض خلک ستړي او وي نو د دې هوا نه الله چې پیدا کړی دي د خواګر اخلي د دینه خواګر هغه خواګر چې کله د میوه وخراشي دا ټول هغه میوه ته ورکي یعنی دا یو ونه د لوی کارخانه ده دا وړه کارخانه نه ده دا ونه او بیا هغه میوه کې هغه جمع کیږي اول ورکوټي بیا شینوي بیا ها بیا دومره مثلا مالټا راوخلې سبا مالټي موسم دي دومره غټه کی برنه په غټه چیل کراته او کی هغه نه لاندې و بل چیل کراته او کی هغه نه بر داسې نری نور دیوالونه لکه سریه چې موږ دیوالونه کې ورکو چې د اساني سره ماتيږي نه غته تاو کی بیا هغه نه ورسته نری پردو کې بیا هغه جوس نور را بند کی الله تعالی بیل ټنګرای کی بیا باغی کې بیل ریشي داسې جوړي بیا باغی کې غزاکا او بو واچي دا وب چې ته کوزنه کم نشي دا ټول بیا باغی کې خوان د یو مالټا مانی ټول عمر غلط نشو چې ونی مالټا نیولې نه مانی نیولې کته تاسو ونه لیدلې ده چرته چې ونه د مالټي یو نشپته نیولې یا ونه د الوچي او خرمانی نیولې دا څه ته نه لیدلې دا څوک ته دا ونه تمره پويږي کبل څوک ته چې دا کار کوي او شمی کې ولې نه نيسي دا خرمانی یا دا مالټي په وړي کې ولې نه نيسي دا غلطي کې ولې نه دا څوک ته چې دا کوي او په دې کې دا ونه د خوان پکې چاولې دا رنگي چا دا دنه محفوظي چا کړې دومره خسته دا بندي چا کړې دا قیوم دی دا ساتي او دا چې لږ زیات شي چې په خېږي نو خپل راو غرضی کی تا ته کوړه راګزار شي او دنه ډیر عجیب خبره ده دنه ډیر عجیبه کله غریب دا کار نه کولای دی مالداري ته به مالټي چا رسولې دا غریب ته الله تعالی دا کار ور کړی دی او دې کې ورته خوند ما چولې
کله غریب د غربت ونه کی او د مالداري څه کوي او کله مالداري دی غریب ته پیسې ورنه کی او د غریب څه کوي نو ریډي والے پر ریډي کې خوشاله کړي دي نو صرف دا ریډي دی ریډي والے ته نه ور کړی په دې ریډي کې د زرو کسانو نور رزق تړلې دي او دکاندار الته سامان وروړي دا تا ته د شی فرهم کوي دا الله کوي دا نظام تا ته د چینی ضرورت ده کاغه دکاندار چینی د منډای نه رانوړي نو ته وی چینی پسې په خبر ته سي او د ګوړې پسې بدل چار سادي او د مردان ته سي دا الله چې موږ ته د ضرورت پیدا کوي کنه دا اصل د ژوند د ساتلو د پاره کني الله چې اوبو په دریاب کې بیولې شي دلته تاسو سره د دریای کابل دی په دې کې اوبو بیولې شي ولې په دې کې ترکاری نشي بیولې الله ولې دا جنت کې دا ټول رزق الله فری نه ورکړي دا غوړه د ترکاری بیولې شو دا دې لپاره چې دا یو بل ته د انسانان محتاج دي د ژوند تیر کی غریب مالدار غریب ته دکاندار ګاب ته دکاندار ته سوارلی ډرایور ته ډرایور سوارلی ته دا ټول یو بل ته مجبور کړی دا الله تعالی نظام چلایي الله تعالی اصل کې خزه خاوند خزه لپاره بیا نر خزه بیا د نر باډي د خزه باډي ماشوم پیدا شي یو غاخي نه الله ورته د مور په سینو کې خوب خسته خوراک ورته ورکړي چې لکه خوراک قابل شي غوونه ورته راوبسي چې شپږ وو کار شي هغه پوس خوراک بیا قابل نه نو دا غوونه الله اتوماتیک لري کې مضبوط غوونه ورواچي مضبوط غوونه الله ورواچي بیا الله تعالی د خزه باډي هغه سنرمه پیدا وکړي تاسو وګورئ کور کې چې نه کوي هغه به کور کې لوبه کوي نو لوزکه به یې ګډای کور به جوړای چې جوړګي به اخلي لوخي به اخلي هغه شنو سره به لوبه کوي هغه مقابله کې نر وګورئ هغه به د نرانو لوبه کوي ولی دا فطرت الله داسې جوړ کړی دی چې مخې ژوند تیرې یلته او ځنه چې خبر ورته وړاندې راځي بدی خو دې لپاره تاسو پوه شئ د خزي په جسم کې الله معشوق پیدا کړي نو الله د خپونه پر دازه د خزي داسې لک پلن پیدا کړی دی د لک پلن دغه دلته د معشوق کاسه ده چې کوم د معشوق الګ دی د لک پلن دی استاد نو پښتنه کوم چې دا ځې پلن دی نو پکاره چې د خزي خپې داسې ارته وې کړي پکاره خدا سي وکړه دا ارته وې نه خزي خپې چې مزل کوي داسې جفت خپې لګي ځکه چې په بل ښکاري او پکاره چې د نرخ په جفت وې نو نرخ به الله جفت نه دي کړی ځکه چې دا نور سیستم دی نو دا غش به داسې کولاوي ځکه چې خد نر سره کله داسې جفت خپې لګي د نرخزه متخکاری جوړه شانت انده هر یو شی اواز سړی وګوره درون او خدای اواز چې درون شي څوکي کایم نه دسترګي وګوره اتوماتیک هغه دي دا وایپری کدا وایپری الله نه وکړي اومګ لاس کې وګر ځولې چې دسترګي اوچیږي بیا پټیږي نه نو سات کې ومدې کې کتراو چولا سات کې ومدې کې کتراو چولا سات کې ومدې کې کتراو چولا څنګه کوي دا څوک کوي دا الله کوي دا پوزي کې وخت داسي دي دې لپاره چې موږ ساه خلو ګندګي د لارې کې نو عادت ټول انخلي نو چې خېمخي جوړی شي نو چې کله داس کو نو الله موږ ته صفات کې دا سون کې دا صفات شي او په پروت صفا والا راشي خسته خولیا والا راشي او هغه اتوماتیک کار کوي لګیا مېدا دا دغه ماشين دې چې څور واچي هغه ازمکیدا سوق کوي به د دې موافق چې باتروم تلاش چې څومره غټه بدبوئی وي خو اوس خو یو نم بوئی نه شي کدا شه دا چې کولاوي موږ متګه بدبوئی اتلې موږ به جاسره د کینستو قابل نه وي او بیا څومره اتوماتیک سیستم دې داسې بند شي ته په ویل ک تعالی دې ورا چولې دا په یو ورته پاره درته وایم ځکه چې هغه کې بدبوئی راغی بیا بدبوئی راځي نه به خزه خاون سره نشته کېدا او نه به خاون خدي سره نه به څوک یو ول سره کیناستو قابل وو الله غږ کړی او بیا دې کې دا بدبو څومره کمال دی کدا بدبو پکې نه وای نو دا ول میتیازي په موږ دلته کولای دی خو الله پکې بدبو شولې چې دا لري کوا دا غند چې لري نو واسي څومره الله نظام دی تاسو کوي دا الله کوي دا هوا چې چلیږي او ترسته به هوا راشي دا پانی ورځي دا دې لپاره چې نیمه پانی پیدا کوي الله تعالی او بیا هر ونه جوړه د دوه ونی خزه ونه بیا د خزي الله تعالی د کله چې د هوا چلی د خزي ماده دي نر تويسي د نر ماده دي خزي تويسي نو دواړي ونی باردار شي کني تاسو ټرای وکړئ نږدې علاقې کې یو د عام یا د الوچی ونه ولګوي نږدې ور سره بل وملګوي دا به الوچی نه نيسي او کله چې دا وړي پچی بوي غټي دی ونه بل غورځيږي بیا خو چې کله ورته مقابله کې بل ونه نو الله د هواګانی دسي چلای نر په خزه باندې وای خزه په نر باندې هوا سره د باردار شي بیا
دواړې بیا میوې کوي دا چې کم شی زه تاسو ته وښایم تاسو پۍ راوړئ تاسو 2 کیلو پۍ راوړئ دا بچی نه پوښتنه 3 کیلو تاسو میاشتې 2 کیلو پۍ څکئ چې 3 کیلو شي 90 کیلو شو که زه تا ته 90 کیلو په یوې ورځ درکړم چې دا د ټولې میاشتې پۍ واخله بیا وکړې څه کوې بیا به نشي ساتلی نو دا الله انتظام کړی دی په غواګانو کې دومره پۍ یا په هغه کې پیدا وکړي دا د ورځې ضرورت درکړي ځکه چې لکه زیات شي به ساتي چرته او که د روټۍ درته د کال درکړم چرته دې ساتي دا غنم به چرته موږ ږدو انه شو کولای بیا د ضرورت مطابق الله راکړي څومره ضرورت دی هغومره الله تعالی پۍ پیدا کوي هغومره الله روټۍ پیدا کوي هغومره الله تعالی ترکاري پیدا کوي هغومره الله تعالی کوي که زیات شي مسله ده که کم شي بیا مسله ده تاسو د کلي کې دا سړی تاسو ته معلوم دی چې لوږې مړي نه ممکنه نه الله ورکړي دا هم موږ چې لالچ کیو بس الله پریشانی دی او پریشانی نشته دا موږ ځان ته جوړ کړی دا نو حي او قیوم دی الله ژوندین دی او دا هر څه ساتلی هم دی دا دومره دا ورېځه چې دی دا ورېځه تاسو ته پته ده چې کله د باران وریږي دا څومره فاصله نه راځي دا 1200 گز نه راځي یعنی د 1 کیلومتر نه 200 زیاته قدمه دې ځنه دا اوبر راځي دلته شتنه کني اوس مې درته خو دې داسې اوبر واخله او داسې تیزی وله په دې بل سړی هغه خوږیږي کنه خوږیږي چې 1200 نه راځي او په کار خدای چې موږ زخمی کولای سوري کولای دا الله لاره کې داسې تاوي کی ورورو او په دې ځمکه ته چې راځي نو داسې ورو ته راغورځي د دې خپل سپیډ چې کم دی خپل سپیډ دا تقریبا 258 کیلومتر فی غنټه رفتار سره ده او چې ځمکه ته راځي دا 6 کیلومتر فی غنټه رفتار ده ورو په مزي راپریږي او د بره چې د هوا کې دی د ورېځې دا تقریبا د دې کمرې برابر چې دا سکی تقریبا د دې خپل یو پیمانه د حساب د تعلیم یافته په کوي دې کې تقریبا د لسو اتیانو د وزن برابر وګوي او راغورځي نه او دا فضام نه ده جهاز دینه بره 3000 کیلومتر 3000 متره بره او دلته وبو ولاړ او دومره درانه د چاني ولې دي پکار خدای एकदम راغورځي دې کنه کته نه راغورځي एकदम تاسو ورور په مزه راغورځي او دا واوره وګوره دا واوره چې 3000 راتله دا خو غلې شي او دغه غلې چې 3000 ولګي نو هر شی به تباہ او برباد شي نو هغه د واوري په صورت کې داسې ورته وایي که پښه مرাজি برانه او ټول په یو ځای نه راغورځي په کار خدای دا غټه لکه سانچه چې برانه راغورځي په کار سانچو باندې راغورځي دا څوک کوي دا وبدل ته وټی ولې چا الته ونی ولې چا الته به ویوړي چا چې بوې دي چې کم دي کې ضرورت هغه ځای کې دا وبو په ودرې او دا چې ورور هغه باندې ووري په هر حال زمونږ د صفایي وګوره که زمونږ صفایي د وبو په ځای په خاورو کې ده د خټې مونږ څنګه مخلې په ځان او کم سوري ته مونږ د خټې نه ایسته دا خو سره ممکن نه و خو دومره خسته شی دی چې داسې واچو یو کوم ګډ تخپل لاړ شي بلکې هر یو سوري تخپل نه نوځي دا په دې وبو کې کمال دی الله تعالی کړی داسې حالانکه دا وبو ټوس شی نه دی دا کیسونه دي د کیسونه له یو ځای کړی دا د کیسونه دي چې الله یو ځای کړی او موږ د بل د وبو په صورت کې بیا دا اور وګوره بهر چاري شی باندې وایم درته واجبہ او دا ټول په خپل مقدار کې په خپل اندازې کې دا چا کړی دي دا الله تعالی کړی دا الله کړی او دا ډیریږي واوره په دې غرونو باندې وشي جمع شي ډېر یخني کې هم او ډېر سړک هم او په کې حساب سره داسې راځي او بهيږي داسې یو حساب روخ کال دا او یو حساب کې دا پیمانه تا وای کچا ورته بل نه پیمانه یې کړی کومګه د لوټینا چې ولیم کله په ډېر دي کله به کمې دي او د ګډیواله او کمال نه راځي ها سزا په تور باندې کله تعالی راډيري کې سیلاب صورت جوړ کې او کله لګي قحط جوړ کې شتات احساس وشي نو دا الله دې لا تاخذه سنه ولا نوم خوب ناراضي هغه ته پرکاری په هم ناراضي داسې چټک په ناراضي لکه یو ډک جامونی سي او تا خوب راغی داسې د ټول کو جام په لیواړو نو الله د هر څه نیولې دي د خوب جوټم کې ناراضي او خوب خود ناراضي له ما فی السماوات و ما فی الارض دغه لپاره ازغه چې په اسمانونو کې دي اغام دي او څه چې دي په ځمکه کې اغام دي منزل الذي يشفع عنده الا باذن څوک د سفارش بو کې دا غسره
تاسو وایي دا پلانې سفارش الله وایي څوک دی چې وبو کی سوره نبا کې الله تعالی فرمایي چې زه اجازه ته نه کوم څوک بس نشي کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوال کوي نو سجده به کوي الله تعالی ته ډیر زیات بیا به الله تعالی ته اجازه ورکړي چې وسوکا او د سفارت کی اجازه به الله کوي الله او چې الله اون غوړي هیڅ څوک نشي کولای دا به الله سره ورکوي چاته نو انا بعد به کیږي موږ وایو چې الله دې خپوي خو چې دې خوشحالي زما سفارش کوي چې الله خپوي نو دا ډایرکټ نشي کولای دا الله طرف نه راځي سفارش دته دا ضروری خبره ده بهرحال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم فيږي الله باغ څه چې دین وړاندې دي او څه چې ورست دي مخکې څه تیر دي غنم الله خبر ده سبا چې راځي غنم الله خبر ده ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء نشي ګرولې د الله تعالی د علم نه هیڅ شی مگر دا چې څومره چې الله وغواړي وسع كرسيه السماوات والارض لو يد كرسي اباد شهید اسمانونو او د زمکه ولا يؤوده حفظهما نستړی کېږي الله تعالی د دې په حفاظت باندې وهو العلي العظيم او دا الله تعالی ډېر لوی دی ډېر لوی دی شان دی ډېر لوی دی طاقت دی الله دا د الله تعارف دی الله داسې دی اوس چې ته الله پیدا وکړي رزق مغه درکړي بادشاہ مغه دی تنظیم مغه کوي هر شرم نه دی چې بل څه دمو وي چې را مدد شه ډېر بده خبره نه ده او ډېر پکاره چې الله خپنی شي بده پیدا ما کړی رزق زدر کوم حاجت ز پورا کوم خبر در نه زم راضي به ماته ته هر څه بس کوم ته سوال کوي بل چانه هغه به د ژوندینم نه کوي د مړی نه کوي یا د تصویر نه کوي یا د بل نه کوي بهر حال بل ذکر الله فرمایي الله الذي جعل لكم الارض قرارا الله غزاد چې لازمه کې د قرار کړی دا حالان کې زموږ روانه ده داسې او ګول ته مونږ ته د فرق په شان ته کړی دا او مونږ ته احساس هم نه کیږي چې زموږ حرکت کوي والسماء بناء اسمان چت وصوركم فاحسن صوركم وتاسو صورتونه در کړی او څومره کله صورت در کړی دی الله فرمایي فاحسن صورتونه خسته صورت در کړی سوره غافر کې دا آیت ده خپکیږي ایمان زما د پوزي طلب وګورئ ځکه تاسو نه خپل پوزي پانه دي زما د پوزه دا د لګه غټوم او دور مې کوم داسې زبر د قابل شمه چې تاسو به درس وکم یا ستاد پوزه لګه غټه شي او یې لګه داسې کاکا کما او یا د سترګې داسې لګه غټي کما د غوای په شان او یا د دریامو لګو او یا د شونډې د تاسو چې کوم ګورئ مونږ 10% خبرې په دې شونډې کې دې شونډ باندې کوو په ژبه نه کوو په دې شونډې کوو کله شونډې نه تلک باو وایا تاسو وایي لک با شونډې ودرو ممکن نه ده ما وایي تاسو پاو وایي تاسو الحمدلله تاسو وایي شي وایي او ژبه یوازې خوراک نه ده د سرمګه خبرې نه دي سرمګه خوراک اړو هم دا د چمچې په شان دیم داسې کاویږي دا خوراک موږ په ژبه اړو کله ته لږ ژبه داسې ونه د خوراک پکې وکړه نه الله وایي څومره خپلې صورت مې در کړې ده بیا د आवाज وګوره د به ژبه وګوره د هر یو شکل بیل وګوره هر یو شکل بیل قرون عربونه انسانان ته چې روان دي او یو شکل بل په شان دي ملاويږي نو هیڅ شي نه دي هغه باوجود نه ملاويږي اوازونه نه ملاويږي او سره بل اوازم نه ملاويږي او سره بل نو الله اذا ما در کړی دي تا فاحسن صوركم څومره خسته می پیدا کړی ورزقكم من الطيبات او د پاک شنو رزق می در کړی دی تاسو په چوک شینډه خان خوري ګندې ګڼو کنه نه الله اذا پاک چې خورو د چا در کړی الله څومره پاک رزق ما در کړی دی تاسو دا غنم وګوره دا غیر روټي وګوره نو ذالکم الله ربکم دک تاسو رب دی دغه تاسو خالق او مالک او تدبیر ولده فتبارك الله رب العالمین بس برکت ولده الله تعالی چې مالک د ټول مخلوقات دی دا نه پوره کیږي